هاتي واستروا د شروعنا بسم الله الرحمن الرحیم. شلیکلی سار سار کې ټکا پړاواز د چشه دا لغات جدید نه شو. ها اندیز نه شروع کا لغات جدیده. لغات جدیده څه معنا ده؟ معنا یو بو سال ټکی مو کومه لغات جدیده لغات د ژبې تر جدیده معنا نوی ټکی کنه نوی ټکی باب نصر ينصر صحیح بریکټ کې سره صحیح لیکل ہے کنه دو مصر عربی ژبه اصل دوسیه دی یو ګریمر وی کنه دی سره مصر اول نمبر بو پر عربی ژبه کې نصر ينصرون میږي او دو صحیح د صحیح معنا ده اسې د تو سرور پوښ زدي کې واو نشته کنه دا غټه کوږي اندس کې یا نشته ورکی الف نشه زکه وت صحیح شي لکه صحیح مخشته استندرس وی کنه دي ته زکه صحیح نه شي اوس مخته ټکوایا دګه مصر یو ورکی وو نه یو ورکی الف نه بل ورکی یا نه کنه د ورور به تو سپیږي دي مصر یو مصدر لیکل کنه د غلکیرو کې صورت کې رسی دا مصدر مصر لیکل کو زبر ګوري د دي ته مصدر یل شي به د کوم مخته معنا لیکل یا بریکټ کې کنه دا دي ته معنا یل شي کسي معنا یې کړي د غربېټ کې به مخته مزي لیکل مزي خو تیرې زماني دی کنه په مزي کې مو دا کور کړو بل پسې مضارع د مضارع مستقبل تل شي راتلونکي زمانه ته خالی خپل مستقبل د جوړ کا مضارع نه وته شي صحیح شو بل پسې اسم فاعل لا بیا اسم فاعل اخ سړی ته کوم سړی کور کوي هغه ته پر وای کې اسم فاعل یل شي بل پسې امر د امر دې شو ته آرډر سکه زدا کور وکا اد پر متر وای کې ټکر زده کې ست شو ته امر سکه ربای کې د سیوا کا دا ټکی به استعمالای بل مسر نهی دا نهی معنا منی کول نهی چشتل شي منی کول اوس ته دا ټکیا ترجمه او سراری ولو بوس زت خای کوم غلطی کی بسم الله الرحمن الرحیم. النصر مدد کرنا نصر اس نے مدد کی اس نے مدد کی هغه سړی مدد وکړه نصر اس نے مدد کی هغه سړی مدد وکړه لکه ته چون سی ایسا سړی مدد وکړه به څنګه یې ربای کی نصر بیاي ينصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا هغه مدد کوي یا بوکی دی کې اوس دوی معنی دي لکه په لحالي کوي کرتا هدي د پر ټک استعمالي کې د هو ګټه سره شي معنا اوس نه کړه اندایږي دي د پر تین سروا یا شیا سړی مو مدد کوي ینصر تو ته چويل څه کپیل د مدد کوي کنه کوي تو تل ینصر مو مدد کوي ناصر مدد کرنے والا آغا د مدد کونے والا کون کذا کونے والا انصر دی اخر کې بغړواندا یا د سورټ کې سره سیا امر کې دو ویلوړې انصر اخرج اقتل دسی بیا دی انصر وہ مدد کر آغا مدد تو مدد کر ته مدد وکړه تو د پاره امر سی غداړ شو ته سکه مدد کر لا تنصر تو مدد نہ کرے نے ته مدد نہ کا معنی دغه الخروج نکلنا وطن خرج وہ نکلا آغا وطن یخرج وہ نکلتا ہے یا نکلے گا آغا وطن یوم وزی خارج نکلنے والا یعنی آغا وطن والا وزی بس روان د دینه بعد اخرج تو نکل یعنی تو وزا لا تخرج د کانه کې د سره یو سړی د پوتیږي مخ اخرج راغلی ته وزا ابل غریب سره تعالی لا تخرج ما عزت ما ليش اول ريش ده الدخول داخل هنا داخل دلنا نوزل دي الشي بس داخل وداخل هو اغا داخل شا يدخل یاری ایرپورټ ته سړی نو ته کسانګي چاله يدخل اوس نوزي کسي دا غد يدخل ټکه اوس نوزي وداخل ہوتا ہے داخل ہوگا یو داخل یو داخلي کیا داخل ہونے والا آغا اوس نوتونه ده بس اوس نوزي بس ادخل یعنی ته داخل شه تو داخل نوزه یعنی ته داخل شه ادخل رنوزه ابلور کې د لا تدخل مرنوزه یعنی دا ادخل مرسه تو داخل هو یعنی ته داخل شه امر ده کنه بل ته وشي کته دا اچو ته د استعمال شي مشروع دور بای کی غاټ مټ نه چلیږي د یکی وسی غاویا ادخل داخل خاص لپاره نوزه لا تدخل تو داخل نه هو ته ما داخلېږي
القعود بیٹھنا یعنی القعود مانا چنستل ٹھیک ہے قعدہ وہ بیٹا آگا چنسنا یقعد وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا اب جو نوست جو کینی کا نا قاعد بیٹھنے والا چنستنے والا وقعد تو بیٹھ یعنی تو کہنا ہے لا تقعد یعنی تو ماں کہنا تم مت بیٹھ چوتھے دي ماكينة كنا بس عندها لا تقول تكا كنا لا تقعد ها هنا دي ماكينة ها هنا منا دي كي بس هنا نقول بسيلون دا وايا يو تكا شو وايا لا تقعد راوړ ته ولکه دي الطلب یعنی ډوننا طلب کول لټول یو راغتل نه طلب کول طلب اس نے طلب کیا یعنی هغه وغوښتل طلب شاید ډیر پس سار ده بازور د زسم ته متوای شهر د دا شی وړه یطلب هغه طلب وہ طلب کرتا ہے یا طلب کرے گا یعنی هغه وخت وی بغوړ طالب طلب کرنے والا یعنی هغه کسی طالب چوتل شي طالب علم من علم لټون کا طالب دنیا دنیا لټون کا بس شش سره دا ټاکل گئے لاګي اطلب تو طلب کری نتی او والا طلب کا ولټو تی ولټو یہ تو طلب کا لا تطلب تو مت طلب کری نتی ما طلب کا یعنی ما لټاوا ما وړا اوس مولوی صاحب کې کدا ماضی څه کنه ماغه د مضارع مستقبل وخت مستقبل آنے والا کنه یا کور شو او د اسم فعل څه مقصد اسم فعل کون کی تل کون کې کنه امر سے نہیں امر کی چوتا آرڈر کې نه کی منی کول مشراک سره سمانه کی مصدر دی تل شي کنه څه کوم منی قتل خړل سکل لل مزال کول د کول ټکی سي دی تل شي د مصدر کنه हमें से अब करता है सब لغات جديدة لغات جبا جديدة نبي